بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب الله محسود په باره کې چې کوم خبرې او دا ټول کیس را مخامخ شو، راو انور د هغې نه بری شو. د کورټ د طرف نه فیصله دغه وشوله چې هغې کې دې ملوث نه دی. دا 13 جنوري 2018 کې دا واقع شوې وه. په 13 جنوري 2018 نه پس تر 15 کالو پورې دا کیس وچلېدلو. په دې کې د نقیب الله محسود والد صاحب چې و هغه هم په دې دوران کې وفات شو. د هغه بچي اوسه پورې په دې خبره باندې حیران او پریشان دي او هغوی به اوس ماشاءالله غټ شوي وي. هغه وخت کې خو لا ورکوټي وو. هغوی به اوس د خپل پلار د قاتلان چاته وایي، څوک به ګڼي چې یاره زما د پلار قاتلان څوک دي. په دې وخت کې د نقیب الله محسود د مرګ پته مونږ ته ونه لګېدله چې د نقیب الله محسود په قتل کې ملوث څوک وو. که په قتل کې د پولیس جعلي مقابله وه چې کومه جعلي مقابله ما تاسو ته عرض وکړو چې 13 جنوري 2018 کې دا واقع شوی وه. بیا په دې باندې جی آی ټي جوړه شوله. په جی آی ټي کې د هغې چې کومه جیوګرافیک فینانسینګ شوی و او هغې کې کم څیزونه راښکاره شوي او په هغې کې د جی آی ټي د طرف نه دا خبره په مستند الفاظو باندې ویلې شوې وه چې راو انور هغه ځای کې موجود و. راو انور هغه وخت کې هغه ځای کې موجود و. د په 2:41 نه واخله تر د 5:03 پورې د هغه ځای کې د موبایل ټریسینګ راغلی و د لوکیشن. خو چونکې اوس هغې ته اشرباد د زرداري او د سند حاصل دی د ګورنمنټ، په دې وجه باندې هغه آزاد شلو. خو دې ځای کې یو کوېسچن دی، دې ځای کې یو خبره ده. په دې هر څه کې د نقیب الله محسود په دې قتل دوران کې د پی ټي ایم روچت شوی و. دا راښکاره شوی او دوی د پښتون اواز اوچتولو، پهله د نقیب الله محسود اواز اوچتولو، خو بیا د پښتون اواز اوچتولو. دا پښتون د اواز اوچتولو سره سره اوس د هغې اواز نه اوچتېږي ځکه چې اوس هغوی په پی ډي ایم کې موجود دي. اوس د محسن داوړ اواز نشته، اوس د منظور پښتین اواز نشته، اوس د دې دپاره اوس هغوی اواز نه اوچتوي چې دا قتل بیا چا کړی چې پولیس نه دی کړی، نو دا بیا چا وکړو چې راو انوار نه دی کړی، نو بیا دا چا کړی، دا چا ووجلو. اخر زموږ د پښتنو دا وینه ولې دونه ارزانه ده؟ په دې باندې ولې دا خلک بزنس کوي؟ منظور پښتین دی پې او محسن داوړ دی پې او علي وزیر دی پې خپل ځان ورسولو، هغوی خو پې ایم این اے شولو. خو نن چې چا په وجه باندې هغوی دې ځای ته او دې مقام ته رسېدلي دي، پکار دا ده چې په دې باندې خو هم یو احتجاج وشي که نه، یو درنه پې وشي که نه، یو او پریس کانفرنس خو پې وشي، یو خبره خو پې وشي که نه چې دا ولې داسې وشوله. وجه صرف او صرف همدقه ده چې راو انوار ته د زرداري اشیرواد حاصل دی او هغوی په دغه وخت کې اوس د پی ډي ایم حصه ده او بلاول ویلي و چې ریاض دی داوړ دی سره چې سسم محسن داوړ دی سره چې سسم زیاتی کیږي هغه به مونږ نوٹ کوو او د دې خبرې ازاله به مونږ کوو. نو دا ټولې خبرې په دې کې شامل وي. ما ځکه تاسو ته دا عرض وکړو چې په دې وخت کې پی ټي ایم والا چېرته دي، د دې پی ټي ایم والا راښکاره کېدل ضروري دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.